عزیزانو لوی خطرناک ټیم چې دی په زندګۍ کې هغه د زنکدن ټیم. د زنکدن په ټیم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت. که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو خو عمر له کامیاب شو، او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې دی گیر شو نو عمر له تباه شو. که تاسو خیال وکئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه. آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت و، ځکه چې د ټولې زندګۍ دارو مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې. علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي، او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچوي نو زما تنده به پې دفن شي. دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړي ته وایي چې تو وایه چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درکړي. نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خدا اوبه راکړه. نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبه هم نه وي د شیطان پکې متیازې کړي، هغه توی کی او ورته وایي چې عمر له مې د بیړه تباه کړه. نو زما عزیزانو عرض دا انکشاف څنګه شوی؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده نو لوی لوی علما ورته ناست چې ناستو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دې بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص شوی رانا. اوس دا علما چې دی لګیا دي و اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. او دا سړی چې کوم مړ کېږي دی وایي چې لا 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 لا. دا علما ریان شو چې یا الله مونږ شهادت وایو او دی وایي چې لا لا. د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نه کوم دا خو غرق شو. په دې کې د خدای شان او د دې سړي تبه وشلېده او حالت یې لږ ښه شو. چې ښه شو دا علما ورته وایي چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو او تا ویلې چې لا لا. بزرگ ورته وایي چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو. هغه راته وی چې یا مولانا قد نجوت، مولانا خلاص شوی رانه. وی ما هغه ته وی چې لا 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 خلاص نه یم، مخکې ډېرې مرحلې پاتې. نو عزیزانو عرض مې دا و چې پته نه لګي د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام به څه وي، مونږ سره به څه کېږي. آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیب هم شي او که نه به شي. په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نه شو نو ابدالآباد دپاره هم بیړه تباه شوه، بیا به نه کېږي. که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروسته دا ساعتونه ماتونه در پسې چا وکړه راوکړه جوړ په دې به وبخلی شي، دا باته یې غوږ نه وباسئ، په دې نه کېږي.
چې د زنکدن په وخت کې ایمان بیلې کدا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات بنه در رسي خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د زنکدن په وخت او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري نو عرض میں دا ہو چې توبه چې دا پدې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي استوي زل ازوان ما چې زما څخه د کوم به اخر کې و بیا توبه واس که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي لارای موټر کې روان او یو غړپ شي غړا سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي یا د هارت فیل شي روانه پلار اور دی ودری توبه ته چې برابرېږي بیا دې خپې اگرې تشي تاسو خیال را نو د دې وجنه چونکې د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده الله دې توفیق مونږ او تاسو ټول تراږي عزیزانو مرشو سره اوس د مرګ نه وروسته علما وایي چې د دې مړی دوه حالت دي کدی مړی ایمان تیر کړي نو د پکور کې لا پکټ کې پروتي او په جنت کې داخلي او کدی مړی ایمان نه تیر کړي او د کافر د دنیا تیری نو دا مړی پکور کې پکټ کې پروتي او په جهنم کې داخلي بیا د کور چې روان کی نو په دې لار باندې مراحل دي څوکۍ دي وېدرې کم خو روان اخرت ته ځي پاسپورت شتا ویزا شتا دا غزه تیارې دي کړې دي وړاندې نه دی الته بندوبست کړې دي بیا د کور نه تر قبر پورې دا مراحل چې طے شي او بیا قبر ته یوس او په قبر کې کیږي قبر کې کیږي او خاورې په واړی او خلق ته روان شي خلق ته روان شي نو حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دا خلق چې تروان شي نو دا مړه دا خلقو د پڼو आवाज اوري نو دی ورپسې راپاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرې عزیزانو د فتنه دور ده پاکستان کې رنگ رنگ فتنی دي په دې قهرم نن دنیا اخته ده چې مړه په قبر کې اوري او کناو پیغمبر فرمایلی دي چې مړه په قبر کې اوري او ستا زمانہ کې یو سړی دی د مولا شکل کې هغه وی چې مړه په قبر کې نه اوري ډله ځان لا پیدا کړي خلک ځان لا پیدا کړي اوس د دې علاج څه دی د دې علاج چې دی هغه زنه ما او نته د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی چې د ملک قانون صحیح وو نظم و ضبط صحیح وو بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي اوس ازادي ده کڅو کوئی مړی
اوري او کڅو کوئی نه اوري او کڅو کوئی مړی ټوپونه وي او کڅو کوئی مړی غړیږي په قبر چا چې څه وي بس. نو عرض میں داو چې مړ په قبر کې حدیث کې راغلی دي چې هغه आवाज د پڼو داوي. بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تلار شي نو آتاهم ملکان، دو ملائکی ورته راشي چې دو ملائکی ورته راشي نو دی راکېنی د دغه ملائکو دو حالت ای. یو حال دای چې په ډېر ښایسته شکل کې راشي، یو حال دای چې په دومره بدرنګ شکل کې راشي چې سړی ورته وګوري نو د هغه نړه بوټ وځي. نیک سړي ته په ډېر ښایسته شکل کې راشي او بېدینه سړي ته په ډېر بدصورته شکل کې راشي. چې کېنئ نو اول تپوس دا کوي، اول چې من ربک، ستا رب څوک و؟ اوس که رب سره دې سړي سره تعلق ساتلی نو به وایي چې ربي الله وکړه. نبی دې څوک و؟ د دې مړي دوه حالت دی. که دا مړی نیک وي نو پختن سره ورته وایي چې ربي الله، زما رب الله دی، زما نبی جناب محمد رسول الله دی. که دا مړی بد وي د ایمان خزانه ورته نه نصیب شوي د زنکدن په وخت کې، او من ربک، رب دې څوک و، نبی دې څوک و، نو دی ورته دا الفاظ وایي چې ها ها لا ادري، هاي هاي والله که زه خو پوهېږم، زه نه پوهېږم چې زما رب څوک و یا زما نبی څوک و. نو ملائکې ورته وایي چې اے خبیث او پلیتا، مونږ ته دا پته وه چې ته به مونږ ته همداسې جواب راکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ړومبنی ګزار د دې ملائکو چې دلی ورکي که تاسو خیالو کوي دنیا کې وګوره چې څومره گزار تیزي دومره چغه تیزي. الله دې امان راکړي چې دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې چغه اورېدې کی، الا پیریان او بنی آدم ځکه نه اوري چې قدرت دا راز فاش کول نه غواړي. بیا په ده باندې په قبر کې عذاب مسلط شي. دا خواري چې ور سره ملائکی وکي نو عذاب په مسلط شي، یا خود اور لمبه ور ترازی قبر ته، یا په لړمان مقرر شي. اده خدای خو هدا چې هر قسم عذابي
دا قبر ورته دا عذاب تنور کی تر قیامت پورې به دا مړی په دې قهر کې گرفتاری دا به د هغه سړي حالي چې کوم سړی د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت بیلو ایمان ګوره دا یاد لرئ یقین او تصدیق ما جاء به النبی توای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول دیته ایمان وای دغه یقین کده زنکدن په وخت کې چا بیلو دو نو مرله تباش او کدا یقین د زنکدن په وخت کې وګټلو نو مرله بیره پار چا وګټلو ملائکه رااله او تپوس ته وش حدیث کې راځي چې د ملائکو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وی تصویر هغه تصویر دې مړی ته وخی ورته داسې وای چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل تا په دنیا کې د دې سړي متعلق څه خیال دې ته وګور دې چې ورته داسې وګوري نو هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دے او ما په دې ایمان راوړیو ا تصویر تبو استداوی چې مونږ لیدل نه دي نو مونږ به تصویر څنګه پیژنو عزیزانو دی دنیا کې پار سړی دا لازم دي چې هغه خصائل نبوینا د پیغمبر تصویر زده کوي دا بس زده کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه څنګه وو دا غخپې مبارکه څنګه وي دا قدمونه مبارکه څنګه وو قد څومره وو د چهره دا بناوټي څومره وو د پوزې دا ساخت څنګه وو دا شونډې مبارکه څنګه وي غټې وي نری وي دا غاښونه څنګه وو غوږونه څنګه وو دا پورا نقشه به تاته یاد ای دا تاسو ته یاد ای چرته دې طرف تم خوب هم لیدلې چانم تپوس هم کړی دی چې زمونږ د پیغمبر قد مبارک څنګه یا د هغه لاسونه څنګه اوس مانه تپوس وکړي یو یو اندام به درته وښیم چې دا داسې او دا داسې او دا داسې او دا داسې زه درته ایمانی وایم ما چې په شمائل ترمذی کې کومه نقشه د جسد اقدس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلې ده او زده کړې مې ده او مغه شی مې بیا په خوب کې وکړ او دې طرف تم چرته تاسو راغلی اوس چا درنه تاسو کو چې الکه ستاسو د کلی د ملک سر څومره ده نو درته یاد دی چې درې دړای سره دی ستاسو د کلی د چیرمن صاحب لوړ دی کمندره دی خم ورته کتلی ځکه چې شپه ورځ ورته داسې ګوري ناس دی ورته لکه تو سم کارغه غوندې هغه درته هر څه یاد دي اوس دا وایه چې د جناب محمد رسول الله ساخت د بدن اقدس چې دی دا څنګه دا د یو له نه ورځي نو هغه وخت کې چې ته تصویر درته ملایکې وښیي او ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې متعلق تا دنیا کې څه عقیده او څه داسې ورته وګورې یقیني به وایي چې ها لا ادري والله کیفې جنم چې دا څو که تاسو زده کړی تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې داو
چا یو سړي تصویر چا ویستو هغه ولی باسي ویل دا ځان سره یادگار کړم هغه ورته جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں زما تصویر باسی چې ځان سره یادگار کړي جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں چا پڑھ کې چې چا تصوري هغه ته د تصویر ضرورت نشته کم سړی چې د یار په زلف تړلې الته د زنجیر حاجت نشته دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی د یار تصویر می د زړه په شیشه کې دی او چې سر ټیټ کوم وی ګورمال تصویر ضرورت څه نو عرض میں دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه دا بس دکه دا بدر تپتای دا درد زړه کې پیدا کړي داغه حدیث دا بیاده دا درد زړه کې پیدا کړي حدیث بیاده پکار دی یو مسلمان خبره پیښه شي او دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث بیان د حدیث الفاظ بیاده نو علامه د مرګ په وخت کې د ایمان دولت درته نصیب کی ځکه چې د ایمان دولت خو د خدای او د رسول سره دی خدای او رسول سره د رابطه او تعلق خو ایمان دولت په نصیب شي خدای او رسول سره د رابطه او تعلق نو د خدای او رسول کلام د ډال کړي او د دنیا د اصول د پاره دنیا دې په ګټله خلق ته به غوړې زیړې خبرې کولې او دنیا به په راټولولا قرآن او حدیث چې ده هغه د دکانداري اسباب جوړ کړیو دنیا دې په راټولولا دغه رابطه او تعلق دې ور سره نو بیان کی شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه طالبانو ته تاسو کو چې صاحب تا هو ټول عمر درس او تدریس کې تیر کو کم شي پکې زیات خوان در کړي شاه صاحب ورتل په خدای مې دې قسمی چې طالب ته سبق وایم او عبارت راته وایي حدثنا فلان قال حدثنا فلان 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 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا قال رسول الله صحابه طالب وایي نو زمانه د بوټز قال رسول الله غند خوان شان ورشا کشمیری وی والله العظیم کما په زندګۍ کې په بل شي کې لیدل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زما عزیزانو مونږ منځونم کوو او د سونم کوو کوشش کوو خکارونم کوو دې لپاره چې کوم یو درد دی په زړه کې درد هغه درد زمونږ پړ کې نشته او هغه درد چې په زړه کې نو بیا هم کار نه جوړیږي په کار دی چې درد زمونږ کې پیدا شي او الله دیو کې چې پیدا شي نو عزیزانو عرض میں داو چې قبر کې دا الله او د رسول متعلق صحیح سوال جوابو کې نو دا قبر روضه من ریاض الجنه د جنت د باغچونه یو باغچه په جوړ شي څنګه باغچه جوړ شي عیسی علیہ السلام یو مړ راځوندې ورته زما د قوم ته وایا تا باندې لاندې سال تیر شوی هغه صاحب نور خبر نه ما او چې مر شما خخ کلم او خلق را نه لاړ سکسان را الله سره سره ملاو کو نور را بیا نور را چاوي زستا منځ ما چاوي زستا روجای ما چاوي دیخی طرف ته چټول را نه پاکړکای او ته مار کې خیالو کو چې ته आवाज دلته څه کې تم ور پسې ځه وې پاخي طرف ته کړکای زمو وتم چې ګورم یو بهترین باغ دی ولی پکې بیگی
زدا ولی په غاړه کېناستم او دس مې کولو چې مانځه وخت دی. حدیث کې راځي چې سړی مړ شي او په قبر کې خښ کی هر ټیم چې خو په ده باندې د قبر وخت چې دی زیړی مازدیګري. یو جنۍ راغله او ما ته وی چې کاکا دلته منځونه نشته، بس دنیا کې دي چې څه کړي دي کړي دي او دلته مانځه. وی ما هغې له داسې ټېله ورکړه چې مونځ نه مې څنګه منې کې. وی د هغې غاړه کې هار و هغه وشلېد. وی راته وی چې اوس خو دې والله که پرېږدم چې دا هار دې ټیک کړی نه. وی د تار یو سر هغې ونیو او یو ما ونیو، ملغلرې م پکې پیرلې او خبرې م کولې. هار لا پیرلی شوی نو چې تا آواز وکړو او زه راووت. عیسی علیہ السلام فرمایل قوم ته چې د دې مړي 4,000 کاله وشو چې مړ شي. 4,000 کاله. نو په 4,000 کاله کې د خوشحالۍ وخت په داسې تیرو لکه چې یو ګنټۍ. دنیا کې وګورئ د خوشحالۍ وخت باندې سړی پوه هم نشي، او چې غم پې راشي اړه کې وایي چې تا خوشحال لا کله وي. نو قبر به داسې ځای شي. الله دې توفیق راکړي چې زمونږ قبرونه هم داسې شي. نو عزیزانو د توبې وخت کلاو دی، دروازه یې لرې ده. تاسو وایي د توبې دروازه توبې څه کوټه نه ده چې دروازه یې بندېږي او کلاویږي. قیامت په قریب کې به نور د دې ځای نه راخیږي دې طرف نه، چې قیامت شي نو بیا به نور د دې طرف نه راخیږي. خو دې طرف نه چې په کومه ورځ نور راوختو بیا به څوک چې څنګه دې دغسې به پاتې شي بیا به توبه نه کوي. اوس نور داسې راخیږي داسې پرېوځي، بیا به نور داسې راخیږي داسې به پرېوځي. دا د توبې د بندېدو وخت به چې نور دې خوا نه راوختو هر سړی به ځای په ځای پاتې شي، نه به توبه قبلیږي او نه به ایمان قبلیږي.